بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه قدرمن کتونکو اعزاز لق یم. قدرمن کتونکو د پاکستان خیبر پختونخوا د سوات ځای خبريال یم. دا وخت را سره تیمور خان ناست. تیمور خان چې د ډیر زیات انفارمیشن لري په هر اړه باندې. څنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان حکومت چې دی نو هغه د نوټس جاری کړی چې څونه کډوالو د افغان هغه به خپل وطن ته واپس کیږي. په دغه اړه هم د دوسره بنن خبرې ترې کوو او تاسو ته دا هم مهمه تیمور خان د پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي سینیر رهنما هم دی او په هر ځای کې تیمور خان چې وي نو د دې خدمات پیش وي. نن سر ناستې نن به د سر د افغانانو ورونو په اړه باندې خبرې ترې کوو. که څوک افغانان ورونه زموږ د ویډیو ګورئ نو تاسو زموږ سره لږ ساعت ایثار شئ او تیمور خان موږ سره واورئ. تیمور خان دا وخت راکول یو جهان مننه. تیمور خان څه ګڼئ د پاکستان حکومت چې کوم اندېښنه جاری کړې ده افغانان کډوالي چې دی هغه وباسي نو په دې اړه تاسو څه تصورات دي؟ اعزاز خان ټول مخ موجوده و چې زه یو سیاسي ګوند سره تعلق ساتم د یو سرګرم رکن یا یو ورکر یم. د ټول مخ موجوده عمران خان چې کوم هغه یو خبره کړې و چې هغه بار د جیر نه د پیغمبر علیه چې کوم افغانان د پاکستان دی وباسي نه د طریقار ټیک نه ده او باید چې دوی سره ښه رویه وساتلی شي. دوی په د دوی په داسې انداز کې لکه چې هغه خوشحاله یو قسم ده هغه زموږ د پی ټی آی د عمران خان ته مخکې دا سټانس ومو چې کوم دلته افغانان د ډېر وخت نه پاتې کېږي او لکه دونه پورې خبره کوي د انسیډیټیو ورکوي خو هغه یو بهرحال یو بهر یو فیکټر دی لکه زموږ پارټۍ یو موقف دی یا د عمران خان موقف دی هغه خو ځانګړې خبره ده. په دې ټایم کې په تاسو لیدلي چې په هغه حکومت د نور پارټو د هغو چې کوم پالیسي ده هغه چې کوم پالیسي زیات کړی د افغان کډوالو په هکله نو په هغې په هکله به تاسو سره څه خبرې کوم چې کوم طریقه کار راکړی دی او د هغې په تناظر کې چې کوم د افغانان دی هغه چې د عمل پرېږدي یا کوم کډوال دی هغو ته کړي په سرای نو په هغې په لړ کې به تاسو سره څه خبرې کوم. په تاسو لیدلي د نن د څو کالو نه دا په مسلسل د افغانان وروڼه چې دغه دړکې ورکړی کېږي تاسو خپل ملک ته بیرته واپس لاړ شي او تاسو کوم د مهاجرت یا د کډوالو او سټیټس هغه هم ختمو نو په هغې لړ کې دوی په د دې نه په وروست کال هم چې کوم هغه کډوال کم چې د هغو سره سندونه نه وو یا یو آر کارډ سره نه یا افغان سټیزن کارډ د هغو چې کوم کارډونه ورکول پاکستان هغو ته چې هغه مهاجرت کارډ سره نو هغه کسانو په بشپړه توګه خپل ملکونو ته لېږلي و استولي وو. هغه بېله خبر ده که په هغې کې څوک واپس راغلي یا بغیر قانوني توګه یا باډۍ کراس کړی هغه بیا بېله خبره ده خو دوی په پوره تعداد کې په افغانستان ته څه کډوال لېږلي دغه رنګ دوی چې کوم دا اوسنی چې دوی کوم افغان کډوال دوی لېږي نو دوی هغه کډوال هم لېږي چا سره چې افغان سټیزن کارډونه یا پی او آر کارډ چې ورته وایي یا هغوی چې دلته کوم خلک مشته کوي دوی لکه ټول سلامت یا ګرد دوی لېږل غواړي. مطلب دا چې دوی چې کوم سټیټس د افغانستان د مهاجرو دلته کوم سټیټس د کډوال سټیټس هغه یې اخیستی نو اوس چې دلته کوم کډوال پاتې کېږي نو د هغو ته به یا ایلیګل ایمیګرنټس ویلی کېږي یا ورته تاریخ وطن ویلی کېږي یا ورته غیر ملکیان ویلی کېږي نو ته په هغه توګه به دوی سره هغه اوس هغه رویه کېږي د هغو خلاف به کارروایي کېږي نو لکه د دې اوس زه به دا ته وایم چې په دې کې اوس د دې کډوالو لېږل او دا خپل ملک ته سپارل دا نو ډېر غټ لوی چیلنج دی. د هغې وجه دا ده چې ستا سره 20 لکه او 13 لکه او دا کډوال دي هغه چې افغانستان ته لېږي دا خو ځانه مسایل دي هغو دلته کې کارونه دي دا دلته کې روزګارونه دي دا هغو دلته کې د چا پکې رشتې شوي دي او په ډېر بل دا چې زیاتره افغانان پکې داسې دي زیاتره چې په 90% چې هغه په افغانستان کې ځمکې نه لري کورونه نه لري هغه ته آبادکاري لکه دا یو ډېر لوی او ډېر ژور پروسس دی. تیمور خان دا خو راته ووایه ستاسو د افغان په اړه باندې ډېر ښکلې خبرې وکړې خو دا راته هم وایه د افغان دا کوم خلک چې د پاکستان حکومت ته دوی سره ښه څه کړي دي او بدې ورسره څه کړي دي. یاره که تاسو خو فکر کړی زه خو په هر ځای کې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې هغه په خیبر پختونخوا ده او که بلوچستان دی یا په پنجاب دی یا د سیند سیمه ده یا د کشمیر سیمه ده یا د پاکستان چې څومره هم هیواد دی ځای په ځای دا افغانان کډوال هلته مشته کړي لکه مثال دوی خو راغلي په مهاجر باندې لکه په کار خو دا و چې دوی په خپلو کیمپونو کې وی او ژوند یې درلودلی
خو د هغې باوجود دو لکه پاکستان د خلکو د پاکستان د عوام دوی سره دومره ښه رویه وه چې دوی ځان له دغه کیمپونو نه وتي یا ځان یې په عام پاکستان په ګډ ګډ کورونه رخ کړي، په هغه کې پاتې شوي، دلته ځان له روزګارونه کړي، کروندې کړي دي. نو دوی هغه وسایل کوم چې پاکستاني خلکو استعمالوي هغه دوی هم هغه استعمال کړي. لکه تا ته ووایم د پاکستان برق چې دی هغه دوی استعمال شوی دی، د پاکستان مکتبونه استعمال شوي دي، د پاکستان د روغتیا ادارې کوم چې هسپتالونه هسپټل چې دي هغه د دوی په خدمت کې استعمال شوي دي. دغه شان دوی دلته کې کروندې کړي، د دوی ځمکه، د دې په ملک ولې، د دې ملک سیندونه، د دې ملک مدرسې، لکه د دې ملک چې کوم وسایل په پاکستانو باندې څنګه استعمالول شول کنه هغه شان ته د افغانان استعمال کوي. اعلان کې بجای په دې چې دغه وسایل په پاکستانو لګېدل، ځکه چې پاکستان یو غریب ملک دی، د پاکستان هیواد چې دی هغه پای کې غریبانان لکه پای هغه د برق هغه د پاکستانو هیوادوال چې کوم برق رسي هغه تعداد دومره نه دی چې هغه ته پوره شي، دغه باوجود هغه برقونه دوی استعمال کړي، سړکونه دوی استعمال کړي. لکه پاکستان چې کوم وسایل کنه هغه دوی سره ضرورت دی چې پاکستانو خلکو او ملک دوی سره د خپل خپلې مونږ نه کړي، او په خلکو دوی افغانان له مینم ډیر ور کړی، ځکه چې چا دا فرق نه دی کړی چې یا د بل ملک یا د مهاجر دی یا په دې ملک د مشترک دی، ډیر وخت نه دی خلکو او ملک دوی له د انتهای مینور کړی. او وس د ملک خپل پالیسي د سټیټ پالیسي نه غوډه پالیسي اختیار کړي چې په افغانستان کې امن دی، البته یو د حکومت راغله چې په پاکستان او افغانستان کې ډیر امن دی، خلک هلته کې او بل چې هغه دغه معیشت ډیر زبردست دی. نو هغه خبرې هلته افغانستان کې نشته، هغه یو آزاد هیواد دی، امن دی. نو دوی خو د جنګ نه راتښتېدلي، اوس خو هغه صدقه نشته. نه بار چې د دوی اوس د دې افغانیانو چې کوم ستونزې دي یا د دوی کوم مسایل دي هغه خو پکار ده چې د افغانستان هیواد چې دی د هغو د حکومت یا د هغو د واکدارانو وس کار ده چې دوی ته سهولتونه ورکړي، دوی ته کورونه آباد کړي او دوی په خپل ملک بیا ځای کړي. تیمور خان کم افغانان چې دي د پاکستان حکومت د پالیسۍ تحت خپل وطن ته واپس شي، نو هغه افغانانو ورونو له څه کول پکار دي؟ د پاکستان په اړه هغه له څه پیغام جاری کوي؟ یاره عموما خو زه د هغو د کوم چې د افغانستان د لوري کوم چې خبرونه راځي یا مرکې راځي او په هغې کې واورم، نو زیاتره افغانان خو داسې چې د پاکستان ډېره ستاینه کېدله چې هغو له کوم مینه ورکړې ده یا دوی د هغو سره کوم حواله کړی یا د ملک سره په شروع کې دوی له کوم پناه ورکړې ده، هغه ډېر زیات ستاینه کوي. او ډېر کم پکې داسې چې هغه د پاکستان بد وایي یا د پاکستان خلاف څه خبره وکړي، لکه چې کوم کډوال چې لاړ شي هغه د پاکستان ستاینه وکړي، د دوی حواله چې کوم عوام هغو له کوم مینه ورکړې ده یا زموږ د ملک هغو سره کوم مینه کړې ده، دوی آزاد کاروبارونه کړي دي، نو ځان چې دوی له فقر د پاکستان ډېره ستاینه وکړي. تیمور خان د اخیره کې د افغان کډوالو لپاره څه پیغام ورکوي او زموږ د حکومتي پالیسۍ مطابق هغو ته څه پیغام ورکوي؟ احساس خو د ټولو مخ دا ووایم چې کوم افغان کډوال چې هغه ډېر په لوی تعداد سره ځي او په بارډر باندې ډېر زیات رشته ګاډي ولاړ کوم چې هغه خپل ملک ته سپارلی کېږي او افغانان چې په رضاکارانه طور سره یا په لیږي خپل وطن ته، نو د هغې دوی چې کوم افغانستان ته روزانه لیږي خلک، نو د هغې تعداد ډېر زیات کم دی. لکه یا هلته کې انتظامیه کمه ده یا د ایګزټ د پوینټونه چې د افغانستان د لارې دا کمې دي. نو زه هم چې دوی ته یا پوینټونه سیوا کړي چې په زیات تعداد باندې افغانان د ورځې چې دی افغانستان سپارلی کېږي، ځکه دا ډېر لوی تعداد دی. والله چې د ګاډي لاړ شي نو په 2 ورځې 3 ورځې 4 ورځې خلک په ولاړې په ګاډو کې ناستي، خلکو ته تکلیف وي او لکه په بارډر هغو نشي کراس کولی. نو پکار دی دلته انتظامیه په چوکس شي یا خو عمله خپله سیوا کړي یا د پوینټونه سیوا کړي چې افغان ته خلک تک سیوا وکړي. تیمور خان خبرې تاسو واورېدې. تیمور خان په خپل الفاظو کې دا وویل چې د افغان کم مهاجر یو یعنی کډواله د هغو سره پاکستان حکومت هیڅ بد نه دي کړي او چې کله خپل وطن ته واپس شي نو هغو د پاکستان وطن هم په ښه الفاظو کې یاد کړي. راکړئ اجازه ته یو بل پروګرام پورې د تل پاتې خدای په امان.